اوس مقدس ځمکه نه کومه ځمکه مراد ده؟ نو په دې کې مختلف روایتونه دي، مختلف تفسیرونه شوي. بعضې مفسرین وایي چې د دې نه مقدس ځمکې نه مراد بیت المقدس دی، بیت المقدس. او بعضې مفسرین وایي چې شهر قدس او ایلیا خاردات چې مراد دي، د مقدس ځمکې نه دا مراد دي. او بعضې مفسرین وایي چې شهر اریحا چې دا قدیم ترین شهر دی د نهر اردن او د بیت المقدس په منځ کې واقع دی، اریحا. نو بعضې مفسرین وایي چې د مقدس ځمکې نه اریحا شهر مراد دی. او بعضې مفسرین لیکلي دي چې دا داسې ښار دی چې په دې ښار کې زر حصې دي او په هره حصه کې زر باغونه دي. بعضې مفسرینو اردن لیکلی دی، بعضو دمشق لیکلی دی، بعضو وی دا فلسطین دی. خو حضرت قتاده رضی الله عنه فرمایي چې د دې نه غون ملک شام مراد دی، او دا قول راجح دی چې ملک شام ته مراد شو نو د دې نه مراد دا ټول وکې راګیر شي، ځکه بیت المقدس او ایلیا اریحا دا ټول په شام کې داخل دي. نو شام ته مراد دی، نو شام کې دا ټول ښارونه دا کوم چې مخکې ذکر شو دا ټول ته مراد دي، او دا قول راجح او مضبوط قول دی. حضرت قتاده رضی الله عنه فرمایي چې ملک شام ته مراد دی. کعب احبار رحمت الله علیه فرمایي چې ما په کتاب کې نه په تورات کې لیدلي دي چې په ملک شام کې د الله پاک خاص خزاني دي، خاص خزانه. او په دې ښار کې په ملک شام کې د الله مخصوص او مقبول بندگان دي. او دې ځمکې ته مقدس ځمکه ځکه وایي چې دا د انبیاو مستقر دی، د انبیاو د پاتې کېدو ځای، دغه د ډېر انبیا چې کوم دی دفن دي شام کې، د دې وجې نه ورته مقدس ښار وایي.